زما کور دی صدا سي نه دی چرته چې ښځې د خلکو د وړاندې ګډېږي چې زه تا نه یریږم نو ته بیا مانه ولې یریږي انسان یم زه سپوت یا پیری نه یم چې ته رانه یریږي تورخانه شیري پسې ستا رشته وړې وه که نه نه ګلستان خان تا کابو کړلو څه داسې تعویض دی در سره کم داسې مرچکي دي در سره تا چې د تاجي په سترګو کې واچول چې هغې ښځې ته خپل دویم زویم ورکولو ته تیار شو څنګه چې تا زما د مور خیال ساتلی دی دا زړه مې غواړي چې لاسونه دې ښکل کړم الله دې تعالی د دې اجر درکړي داسې بې وینا رالو سمدستي دلته نه لاړو زه خو ډېره یریږم په غوسه کې خو نه و چېرته په غوسه کې خو نه و په منډه و خو تاسو ولې یریږئ یریږم چېرته زوی پلار ته ونه درېږي په کومه خبره یره ستا په خبره باندې د هغې داسې په سمدستي راتلو باندې زه ویرېدم چېرته هغې ته چا څه ویلي نه وي ما نه زما د بچو قسم وله چې ما ته څه هم نه دي ویلي زه دا خو نه ویم چې تاسو به ویلي اوس خو ټول کلي ته پته ده کیدای شي بل چا ورته ویلي زما نه او که ستا داجي نه یې اورېدلې نو کیدای شي چې پوه شوې وې نورو خلکو خو به ښه مالګه مرچکي لګولي که نه نو څه هغه انکار له راغلی و پته نشته یا الله ته رحم وکړه اورنګ چېرته دی یوه خبره نه شوه سنبالولی تا ما پیژنې ته ستا داجي ټولو ناول د هغې سره خبره کړې وه او شیري سر ټول کلي ته خبر دی دا داجي څه قسمه سړی دی ولې خپل ځان د دنیا د ټول نه هوښیار سړی ګڼي دی شیري سره خبره کول نه وړاندې کم سے کم زما نه خو به تپوس کړی څه نو وسو شو که نه هغه خو به م څه په سوچ او فکر فیصله کړې وي کاش چې په ژوند کې دوی په ښه سوچ او فکر باندې صرف یو فیصله صحیح کړی وی نو نن به نه ولاړ دلته اوس به د شیري د مخې ما هم ذلیله کوي او په خپله به هم ذلیله کېږي ذلیل دي شي د هغې دښمنان تر څو چې زه ژوندی یم زما اولاد به هغه ذلیله کوي داسې چېرته نشي کېدی اورنګ د خپل ځان په خپله دښمن دی مورې بلکې زموږ د ټولو دښمن دی کوم سړي چې خپل په لاسونو یې خپل پلار وژلی هغه به زموږ څه سوچ وکړي دا تا ته چا ویلي دي په کومه شپه چې دا اجي تا ته رښتیا ووایي زه راغلی وم او دا هر څه ما په خپل ګناهګارو غوږونو اورېدلي وو شاید چې الله د دې مقصد دپاره زه په هغه ورځ رابللی وم چې د داجي اصل مخ ووینم زه زه نه غواړم چې زما د وجې ستاسو او رنګ ترمنځ بېلتون وي ځکه ما سوچ کړی چې دا چې څه سوچ کوو هم غلط سوچ دی کوو زه او رنګ څه په نوره وجه پریشانه یو د دې خبرو ستا سره څه واسطه نشته دی د اورنګ واده به هم ستا سره کیږي او ستا سره لوس کوم زه چې تا ته هر څه معلوم وو نو ولې دې زما پلار له دوکه ورکړه هغوی په پښو کې د خپل څادر کېښودلو او بدکرداره شیري دې په فیصله کې وړاندې کړه هغه وخت ما ته پته نه وه دروغ مه وایه پري تا ته ټوله پته ده
او بیا د ګلستان خان لور دې د ځانه جوړه کړه او دوکه دې ورکړله د شیري سره سره ستا به هم پوخ بندوبست کول غواړي وبګورې ته زه مجبوره وم څنګه مجبوري سیف الرحمن ماته د طلاق دھړکه راکړې وه او ستا پلار پسې یې رالېږلی و چې د هغه ځان بچ شي بزدله بیا هم ووجلی شو ته رښتیا خبره کوې چې دروغ ووایم نو ماته به د څو عمرو ثواب میلاو شي ظاهره خبره ده رښتیا وایم ګل بیګم نه تپوس وکړه ولې ګل بیګم ماته څه پته ده چې ستا او د سیف الرحمن ترمنځ څه خبرې شوي دي دا خو درته پته ده که نه چې ګوهر سره میلاوېدو ته څوک تللو شیري او که نه نور څوک ما په خپل سترګو لیدلی و د هغې په سر کې بچو کې چې کم ګوهر زما نه بیه کړی و بیه کړې څه مفت یې رااغستی و د ګلستان خان د مخې به ګواهي ورکړي یو څه لس ګواهیانې به درکم ټیک دی ورشه قرآن راوړه یو څه لس قرآنونه راباندې وخوره ما چې څه لیدلي دي خدای به ګواه که مو به ویم درته د دروغ ویلو څه ضرورت دی ګل بیګم دروغ نه وایي ما مخکې هم په اورېدلو خبرو باور کړی او خپل پلار د مخې بې عزته شوی وم دا ځل د پخو ثبوتونو سره تلل غواړم ما چې څه لیدلي هغه درته ویم که زه دروغ ویم که نه نو خدای مې د غرقه کي اوس میلاو شو درته ثبوت نه ته په قسم وخوره چې سیف الرحمن ته په داجي پسې خپله خور په فیصله کې ورکولو للیږلې وي زه هم دروغ نه وایم خو زه دروغ وایم او ځکه دروغجن سمدستي وپېژنم که رښتیا وای نو په قرآن لاس کېده ګل بیګم اوچت کړی خو دی د ګلستان خان له مخې ستا د ګواهي ډېر اهمیت دی ته د شیري رندارې ستا خبره په سل ګل بیګمو باندې هم درنه ده خپل د بچي قسم وخوره ته چې سیف الرحمن دا لوبه کړې وه زما ماشوم منځ کې مه راوله ته هغه خو دنیا ته هم نه دی راغلی نو ټیک ده چې څوک په دې دنیا کې دي په هغه ته لاس کېږده زه سیف الرحمن رالېږلی وم دا आवाज مړی دی ولې ونیوله لالا ته دومره په سکون ولې ناستې زما مطلب داسې څه خبر چې تا ته پته د اورنګ ته نشته څه خاص خبره نه ده بس زما زړه وایي چې اورنګ به واده نه کوي د شیري سره ته زما نه سپټې که نه زه نه ته د ډېرو ورځو نه تا د اورنګ او د شیري خبره ما نه پټه کړې وه خبره بل اړخ ته ماړه وه لالا زه پریشان یم ما ته ووایه څه چل دی اوس ته دومره ضد کوې نو وایم درته د ګوهر مرګ د شیرین په وجه شوی دی ګوهر به هلته شیري پسې تلو او شیري به د ګوهر سره ملاوېدوله د دنیا په خبرو کې د قرآن راوړلو څه ضرورت دی په دروغو خو لري خبره الله پاک په رښتیا باندې هم قرآن اوچتولو نه منع کړې ده او ته په منډه لاړې د الله پاک قرآن دې دلته راوړو څه وشو هله پري ما ته ښکاري چې وخت یې شوی دی غوږ شه د درخانۍ مورې
استاد دواګانې نشي بچ کوله د ګلستان خان انګوري زستا د ورندار سره ملاو شولم اغه ماته زما د کوهر د قاتل نوم خودلو او چې په کوم ورځ د اغه او ستا عیدت پوره شي هغه به د داجی او د اورنګ لمخې ستا د جرم گواهی ورکولو لا راشي ترڅو پوره چې څومره مزه کولای شي وکا اوس به د اورنګ سره ستانی کا نکیږي بلکې آغا او داجی په خپل لاسونو تا د کلی په مینس کې سنگسار کی داجی مورې خدای دې تا تباہ کی ورندار د غیرت په مرګ مړ کې د غوښتا وي هغوی پوه شو چې موږ اوس نشو بچ کېدی نو د دې په وجه چې به مې ورته کله د هسپتال د تلو وي نو هغوی به شور جوړ کو هغه شپه به هغوی د ماشومانو غوندې جړه شروع کړه او بیا تاسو د هغې هغه جړه ودروله مجبوره کړی وم هغوی زه زما ستاسو د مجبورۍ سره هېڅ مطلب نشته دا ستاسو د داجی او د خدای مسله ده زه تاسو ته دا ویلو راغلی یم چې زه مجبوره نه یم ستاسو دواړه ځانګلې به خرڅې کړم سکول به هم جوړ کړم هسپتال هم هغه ټول کارونه به کوم د کوم نه چې تاسو تښتېدئ او ټول خلک هم ځغلولي وو هر څه ستا دي زما نه دي ځنګل ځمکې او دا ټول جایداد زما وختلی دی اوس ته پوه شه او ستا دا وخت څه چې کول غواړې نه وکړه زه به شیري سره واده هم نه کوم ما د هغې سره لوس کړی دی او ما د پلوشه سره لوس کړی دی په دې عمر کې ولې ذلیله کول غواړې ما ته څه به وایي هغه چې زما په دې کور کې هېڅ اوقات نشته داسې مه کوه ته چې په کلي کې څه جوړې نو جوړوه خو زما تماشه مه جوړوه ته اول به یو زمانه تپوس کړی و تاجي ښه جنۍ ده شیري داسې ښځه به بیا نه میلاویږي او بیا د ټولو نه غټه خبره دا ده چې ضرور عزت دې دی هغې له عزت ورکړې نو په آخرت کې به تا ته عزت میلاویږي اوس ستا مازغه زما په ګناهونو کې نښتي دي لا په فیصله کولو کې تعدي مه کوه ته ښه په تسلۍ په آرام په سکون سوچ وکړه تا ته به زما په فیصلې باندې پښیماني نه وي زما عزت ستا په لاس کې دی زما یقین دی چې ته ما بچری هم د شیرین وړاندې نه شرموې دادی کوا نور یو هم پکار دی راوړم کینچی کپڑا زر شاباش کوم ځای پروت دی کینچی کپڑا دا واخله ولې څه چلو شو
मड़ माशूम अल्लाह होशा अल्लाह होशा अल्लाह होशा अल्लाह होशा अल्लाह होशा अल्लाह होशा अल्लाह। दे माशूम पे दे दुनिया के सागस्ते हो कम से मुलई साहब माशूम खुमड़ पैदा शवे हो स्ता यकीन दे आओ तास यकीन दे लकतासो संच शरीफुल्लाह और कलीमुल्लाह नो बिया टिकता बिया द माशूम जनाजा नशी के दे द शरीयत पलड़ के तासो तैयारी हो कहे होंग बेसबा के तवस पारू परी बे खकीदो लपरीदीन वाला परी बाल टोल नारीना इंतजार कई दरवाजा खुलाओ का राम हलारा स्ता दे लिरिशा परी राम हलारा लिरिशा तो परी चढ़ता रवा नहीं तो परी माल राका लिरिशा लिरिशा शरीफुल्लाह राशा बचे लग रोंदार माशूमाल राका دا چې د چا دی هغه به یې د ځان سره وړي. لرې شئ لرې شئ. چې زه ستا ټول څیزونه خپل زړه سره ساتلی شم نو ستا خبره نشم ساتلی څه خدای دې ماله د عزت مرګ را نه کړي که دا خبره ما اورنګ ته کړې وي هر چا چې ورته ویلي زما د هغه سره هیڅ کار نشته دی چا ورته نه دی ویلي چې کومه شپه تا ما سره خبره کوله او ما هغه شپه اورنګ واپس راغلی و زموږ خبرې واورېدې او واپس خپل په مخه لاړو اوس به یې تلو ته نه پرېږدم اوس چې واده وکړي نو واپس به ځي الله هوشا نه نه اوس نه اوس ودشه اوس ودشه راشه زه هم ستا سره سملم زه دې ځان سره اوده کومه راځه غلی شه اوده شه الله هوشا الله هوشا اخر ته غواړې څه ستا پوره بېزتي او د ګوهر بدلا نو بیا زر کوه کیسې سره کوي دا ډرامې خو نه دي ستا د واده جامې دي تا خو به زه پخپله په خپلو لاسونو ناوې جوړوم ستا په شونډو سرخي سترګو کې کاجل او په ویښتو کې دي ګلونه ټول به زه لګوم او چې کله د کور په غولي کې د کلي ټول ښځې را جمع شي او چې کله ملا نکاح شروع کی بس په هغه وخت به خیر پرېږده اوس چې درته ووایم بیا به پکې خوند پاتې نه وي ته زر غوندې جامې بدلې کا زما د ګوهر سره هیڅ تعلق نه او نه د هغه مرګ سره دا خبرې خپل د واده په ورځ وکړه اوس نه خپل د درېیمې جوړه هم وګوره خدای د پاره باجی تاسو ما غلط ګڼئ زه بې ګناه یم نو بیا قصور د چا دی زه نه یم خبر زه درته ووایم اصل قصور د ګلستان خان دی د هغه عاجز شرافت دی چې هغه په هغې جنۍ باندې باور کولو ته روان دی چې چا د هغه دوه زامن او خپل ورور یې هم وجلی دی خیر دی زه هم څه عجیبه خبرې کوم ته زر تر زره تیاره شه
दाजी که تاسو صفا وای نو زه به په اسانۍ خبره پوه شم ګنېړه بداوی به دې پیدا شي کم چې ستا مور زما د رور سره کړي وو هم هغه پلوشکۍ د اورنګ سره عاشقي د مینې بدماشي دا قسمه پوچ حرکتونه کړي دي وایا به ستا دغه پلار نه په پوره خاندان کې چا نه دي کړي نو ولې کوي پلوشه داسې څنګه چې تاسو زما د مور خپې ماتې کړې وې زه به هم د پلوشې ماتې کړم خپې نه دي ماتول دا رشته ماتول دي او لږ غیرت وکړه نه دې ښځه سنبال کړه او نه دې خور ورته ووایه د هغې واده به هغه ځای کېږي کوم ځای چې زه غواړم څنګه چې ستا د واده حق ادا کړی دی ما که نه داسې به د هغې هم ادا کړم خو به وایم ورته دا چې دا د خور او د لور د عزت معامله ده په حکمت او په پوهه باندې کار اخیستل ښه وي پوه شوې اوس خو ستا بربادي په ما باندې واجب شو ګلستان خان ستا د زوی د لاسه تا به ذلیله کوم او ستا حکمت او ستا هوښیارتوب مې ختم نه کړو نو زه به خپله دا ګیره وخورم واوره ما تا سره څه خبرې کولې لږ وخت به وي در سره زما هم څه خبره ده ستا سره دا واخله لوګي دي دننه کو پریشانی دي بهر وباسته ما ته ښکاري چې وخت راغلی دی چې اوس موږ ګلستان خان ته وایو چې د سیف الرحمن خور د هغه زوی وجلی دی ښه ده هغې وجلی دی واه توره خانه واه زما د بریا تاج د سیف الرحمن د خور په سر خو مږ ده که نه ګوهر پرې ما وجلی دی که ما سیف الرحمن ته خبر نه وی رسولی نو هغه به په حجره کې په ناسته مچان وجل ګوهر نه اوس به دا خبر هم ته ګلستان خان ته رسوې نه توره خانه اوس د هغه بلا په خوله کې مې ماچوه هغه ګوهر صفي الله او د سیف الرحمن په شان بېوقوفه نه دی چاته چې به زه ووایم چې ګلستان خانه پیشو ستا نه غوږ یوړو او هغه به زما په خبره باور وکړي او پیشو به لټوي هغه دومره هوښیار دی چې زما خبره اورېدو نه پس خپل غوږ به سنبال کړي پیشو به وشړي نو لږه که نه بیا یو پیشو کومه پیشو هر یو چې مور پسې ولېږم څه هغه به ستا خواښې ته ووایي خواښې به د ګلستان خان ته ووایي او بیا چې ته څه غواړې هغه هر څه به وشي فساد انقطاع جګړه قتل وغیره ټیک ته ویلېږه اوس وخت راغلی چې ګلستان خان ته د هر اړخ نه یو بد خبر ملاو شي د کور دننه هم او د کور د بهر نه هم یو غم به وله زوی ورکوي او دویم د هغې انګور څه خبره دې کوله اول تو ووایه
दाजी ستا سره زما او ستا د واده خبره به یې کړې وي پته شته ته کله خبر شوې یو څو ورځې وړاندې هغه شپه چې ته راغلی او واپس زر لاړې ما وی که تا د داجي او مور ټولې خبرې اورېدلې وي زموږ واده پاړه او په دې وجه خفه شوې لاړې زه خو دومره وېرېدم چې پته نشته څو ورځې مې ډوډۍ نه وه خوړلې د هغه څه بله خبره وه کومه هغه زما او د داجي څه کاروباري خبرې وې ستا ورسره څه تعلق نشته تا چې داجي کاروبار او دا کور څنګه سنبال کړی نو هر څوک داسې نشي کولی تا موږ ټولو ته د ژوند هغه لاره ښودلې چې زما خو بیخي امید نه و ما ته ښکارېده چې زما ژوند ختم شوی د چا د تلو د راتلو نه د چا ژوند نه ختمیږي ژوند خو په لاره روان وي موږ په خپله ودرېږو خو ټول تور په ژوند باندې ولګو تا په وړوکوالي کې هم داسې ژورې خبرې کولې تا ته یاد دی یو ورځ ما دا خبره کوله چې نه پوهېږم چې څنګه خبره وکړم زه به دې پخپله چېرته په ښه ځای کې واده کړم ته په کلي کې وې نو په کلي کې به دې واده کړم کو ښار وې نو په ښار کې به دې واده کړم ډېره ښایسته پړه لیکه او ځوانه جنۍ یې ته تا ته به د رشتو کمی نه وي کاش چې داجي زمانه یو وارې تپوس کړی وی نو ستا د مخې به زه دومره پښیمانه نه وې پته نشته چې څه ورته میلاو شو ستا د مخې زما په پښیمانه کولو ګوره داجي مشر دی هغې پوه کول ګرانه خبره ده خو زما یقین دی زما په مجبورۍ به پوهېږې ته او داجي ته به انکار وکړې ته زه به مې انکار وکړم تا هم څه خبره کوله څه هیره شوه پتا کې څه بدوالی نشته ډېره ښه جینۍ یې ته بس ما چېرته په هغه نظر لیدلی نه ته زما ورندارې او مدام به یې
چې ستا مور زما د رور سره کړي وو هم هغه پلوشه کوي د اورنګ سره عاشقي د مینې بدماشي بیا ستا دغه پلار نه په پوره خاندان کې چا نه دي کړي نو ولې کوي پلوشه داسې लाला चाय उस गई خبره زما د ټنډې ډېرې پدې شي چې کله هم بنیا د ټنډو سالن په هونو مایدا برا باندې خوري نو ما با یو داسې تورو لګولو چې نیا به په کلمو ویلو غټور سالن ځای کړو ټولو نه غټ تور به چې ما لګولو نو هغه داو چې کوم پټي نه د ټنډې راغلي دي نو په هغه پټو کې ما سواران په ګرځېدو لیدلي دي چې کوم کارونه ما په وړوکوالي باندې کړي هېر کړي دي ګلستان خان یې اوس کوي د ماشومانو والا کارونه زه پوهه نه شم لالا داسې څه کوي داجي په تا باندې تور لګوي چې ته دغه زوی خپل لاسته کوي خدا دروغ دی لالا که رښتیا هم وي نو زما پې پروا نشته که داجي داسې سوچ کوي نو ما ته هیڅ ضرورت نشته د اورنګ سره د واده ضرورت نه مینه ده د داجي په وینا باندې هېڅ نشي کېدی اوس په هغه کېږي چې کوم په تقدیر کې وي ستا او د اورنګ واده به ضرور کېږي لالا تاسو چې د شیرین په حق له ما سره کومه خبره کړې ده تاسو ته باور دی چې هغه رښتیا ده زما مطلب دی چې شیری داسې ښکاري خو نه ما ته هم نه ښکارېده څومره حیرانه چې ته یې دومره حیرانه شوې زه هم یم د خلکو فالتو خبرې اورېدو نه سربیره زه پخپله باڼه کمر ته تلم او معلومات مې کړي وو نو هله حقیقت په ډاګه شو الله دې د ټولو پردې وساتي اورنګ ته ویلي دي تاسو که ورته ووایم نو داجي نو ما په دې وجه ونه وی چې اورنګ دا ونه ګڼي چې زه خپلې خور دپاره وایم بس ته صرف د تقدیر رنګونه ګوره خدای به پخپله ښایي ورته ما ته د ویلو ضرورت نشته دی زما انصاف به زما خدای کوي هماغه ټول نه ښه انصاف کوونکی دی نو بیا دا څه دي زه پوه نه شوم زه وایم دا څه دي د تاوس وزر دی نور څه یو سیکنډ چېرته ما خو سما خدایا یاد دې شو نه ماته یاد خو نه دي خو ځه اندازه لګولی شم چې ما چېرته دا درکړی دی تاله کیدای شي نه هم تا راکړی او تا دې هم ویلي چې داسې یم دې له چیني ورکوه ګنې مړ به شي د دې ژوندي ساتلو په چکر کې زه خپله مړه شم ستا په ارمان کې مې ستا ورور سره واده وکړو د هغه د مرګ نه پسته ستا انتظار کې کېناستم ستا نه بغیر مې نه د بل سوچ وکړو او نه مې چاته د سوچ حق ورکړو او نن ته دا وایي چې دا راته په داسې نظر کتلی نه دي ما ته په هغه نظر چېرته نه دي لیدلي په ما باندې د چا قسم هم وخوره ما ته خو یاد مې هم نه دي چېرته ما تاله داسې نښه درکړې وي ما ته صرف دومره یاد دي چې
مونږ په مدرسه کې یو ځای سبق وې ته به زمونږ کور ته راتلې لوبې به م کولې خفه به شوې رانه نو بیا به وروستو رضام شوې ما ته د هر څه یاد دي خو تا چې د هر څه څنګه یاد ساتلی دي ما ونه ساتل ولې چې زمونږ د دواړو په منځ کې داسې څه تعلق و نه نه و بالکل هم نه و رشته وه خو صرف و صرف د 2 کالو د ماشومانو په منځ کې چې سوي ماغه وه ته دروغ وایې تا د هر څه یاد دي که ما ته یاد وی نو ما به ستا سره د رابطه کولو کوشش خو کړی و که نه تیر شوي 15 کالو کې به مې خط خو لیکلی و د چا په ذریعه به مې رابطه کړې وه هغه چې کله ستا ورور د ګوهر مرګ وکړو نو رایاد مې شو چې د سیف الرحمن یو خور هم ده کوم چې سبق وي زما سره د دې نه سربیره یاد مې نه دي هیڅ هم نه زه باور نشم کولی چې ته دومره دروغ څنګه ویلی شي شیري ته دا وخت په غم کې که زه ستا په ځای وي نو شاید چې زما هم دا حالت وی ما دا خبره تا ته نه کوله خو مجبورن بېوس کوم د ستا د وړوکوالي یاد یم کوم چې تا هېر کړی نه دی او پلوشه زما د هغه وخت یاد دی چې انسان چا سره مینه او د چا نه د مینې د غوښتلو خواهش لري زه دې په خوبونو کې لیدلی یم خو ما پلوشه په خوبونو کې نه په حقیقت کې مې غوښتی ستا په ارمان ما خپل ژوند تباه کو خدای به تا هم تباه کوي الله دې وکړي چې تا ته کلم سکون میلاو نه شي تا زه سپکه ګڼلی یم زما زار به درپسې وي الله دې تا په هغه ځای کې بدنام کړي چې ته چاته د مخ ښودلو پاتې نه شي دا وخت زه په کار یم ورکه شه دلته نه څه دې وویل ما وویل ورکه شه زه د پلوشه سره اوس نکاح کول غواړم چې همیشه زما د واده دا کیسه ختمه شي همیشه دې په خپل اولاد باندې شک کړی دی بلکې په خپل اولاد کې دې بیا په ما باندې ډېر شک کړی دی ما ته په غلطو ویلو دې ټول ژوند تېر شو مورې د ګوهر سره زما تعلق وو هغه زما په وجه قتل شوی